پروردگار عالم په قرآن عظیم الشان کې د خپل محبوب هغه نبی چې د ده په یاد کې ما او تا خپل کارونه پرېښول، کاروبار مو پرېښول، کورونه مو پرېښول، د ده د ذکر محفل ته رالو. هغه شایسته پیغمبر خپل محبوب ته وویل یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. پروردگار عالم ورته وویل ساده مفهوم او ترجمه درته بیانوم چې اے د ما محبوب، اے د ما نبی، تو ما ولېږلې شاهد، مبشر او نذیر. شاهد چې اسانه ترجمه درته وکم نو ګواه ته ویل کیږي. څه شي ته ویل کیږي؟ لږ به زور وویل. زه چې را روان وم یقین ومن یو 15 ټلیفونونه به راغلي. نن به ته تقریر په یا رسول الله باندې کېدل، د خلک وایي چې یا رسول الله مه وایي. بل خدای دې خیر کړي انشاءالله. 2 کیلومتره په مخ رالم نیدل خو جنازې بعد خلک دوا نه مني، په دې باندې به خبرې کوي. مل خدای دې خیر را پیش کړي. دا خو 2 ټلیفونونه شو. بل ټلیفون راغی خلک زیارت نه مني، مالدا یې 3م ټلیفون شو. نو زه په 6 او 5 کې سره لوېدلی وم چې زه به اوس په یا رسول الله باندې خبرې کوم که به جنازې بعد دعا خبرې سره کوله خیر سره. او الحمدلله دا د موږ سپین ږیري چې کوم دي سپین ږیري پریشاني ځوانانو ته ده، هغه له چا سره روان سوي و دورې بزر میلونو باندې پنډې منډې پشا کړې ولې یو لږ شپې ورسره تېرې کړې راځه پلانکو کور ته ولاړ شو. یې ولې خیر ده؟ یې لږ شپې ووتې نه یې زینالدین هغه یاد کړی نه یې قاسم هغه یاد کړی. نو معنا دا دوی یو ناپور سره و له دوی سره چې یاره د موږ پیران یې نه کړو یاد، اولیا یې نه کړو یاد، سلطان العارفین حضرت سلطان باو صاحب یې نه کړو یاد، پیر سید زین الدین هغه یې نه کړو یاد، پیر کاظم جان، پیر پٹھان توسی ول حضرتان یې نه کړو یاد. نو دا معلومه خبر ده چې وچ کچھ ہے څه چل ول سته په دوی کې. نو عزیزانو کم از کم خپل معیار چې کوم د هغه بلند ساتئ. نو زه دا عرض درته کوم چې ساده ترجمه د شاهد دغه ده چې ګواه. په دې محفل کې حضرت مولانا مطیع الله صاحب حاضر ده. په دې محفل کې سټیج باندې تاسې زیارت کوئ چې کله دی خپل علاقې ته ولاړ شي خلک پوښتنه وکړي څوک څوک راغلي، نو دی ګواهي ورکولی شي ولې دی په محفل کې حاضر دی. حاجي صاحب راغلی و، خلیفه صاحب راغلی و، پیران راغلی و، علما راغلی و. ګواه چېرته ویل کېږي چې په خپلو سترګو یې وویني. نو دی به هلته ګواهي ورکوي مولانا صاحب صاحبزاده صاحب مبارک چې دی په خپلو سترګو باندې محفل کې حاضر کسان وویني، په سټیج باندې ناست کسان وویني. نو پروردگار عالم چې خپله محبوب مخاطب کو نو ورته ویل ای د ما محبوب ته شاهد یې، ته ګواه یې. نو چې څوک حاضر نه وي په خپله سترګه باندې چې شی ونه ویني هغه به ګواهي څرنګه ورکوي. نو اسانه ترجمه خو مې د ګواه درته وکړه، لږ سخته ترجمه شوې درته وکړم نو به حاضر ناظر ورته ووایم. ډېر به پرې پریشانه شي تاسو خو سبحان الله وایئ. شاهدا و مبشرا، مبشر څه ته ویل کېږي؟ زیری ورکوونکی، بشارت ورکوونکی، و نذیرا یرونکی، ډار ورکوونکی. نو عزیزانو پروردگار عالم چې خپل محبوب مخاطب کوي اول یې په یا سره مخاطب کوي، یا ایها النبی په یا سره یې مخاطب کوي، شاهد ګواه یې ورته وویل، مبشر زیری ورکوونکی ورته وویل، نذیر یرونکی خطاب یې ورکړو خپل محبوب ته. نو پروردگار عالم په یا سره او په ګواه سره خپل محبوب یاد کړی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ. نو یو بل ټلیفون زه راته ویلی داسې چل به وکړو اسانه حل. حالات ډېر خراب دي، دوی به هم نه خفه کوو، دوی دې هم نه یې خفه. اسانه طریقه دغه ده، موږ به راسو خپله عقیده به بیان کړو. څه شی به بیان کړو؟ هغه بابا فرید یو شعر ده د خلما جیر، خو هغه یو ټوټه مې په یاد ده، یی اپنا چھوڑو نا کسی کو چھیڑو نا. خپل لین مه پرېږدئ، خپله عقیده مه پرېږدئ. چې کومه عقیده ما او تا ته له پیرخاني جي راکړه سوې له خپله مرشده جي، کومه عقیده چې ما او تا ته غوث اعظم راکړې ده، کومه عقیده چې ما او تا ته امام اعظم راکړې ده، کومه عقیده چې ما او تا ته له علمای حق جي میلاو سوې ده، هغه عقیده به بیانوو، هغه عقیده به ساتو. خلک څه کوو؟ اپنا چھوڑو نا کسی کو چھیڑو نا. سوال یې را باندې وکړئ چې دا یا رسول الله ولیئ نبي علیه السلام په مدینه کې ده، په خپل قبر انور
جانور کی دا تا آواز نسی اوریدلای تا سلام نسی اوریدلای تا ته جواب نسی درکولای نو ما ته یو ساده جواب دی ما استاد راکو الله تعالی دې درجات بلند کی وفات شوی دراته ولې بچی آسانه یو جواب دغه د دې خلکو لپاره ورته وایي کور دې په چوک اعظم کې ده چیرې ده سبق په کراچی کې آئے کراچی کې استاد راغی یو لاټھی راواخیسته یو ډنډۍ راواخیسته یو ټک یې درکړ د سر باندې یا په ملا باندې اول دی وویل تال وای ادې سبحان الله ادې په چوک اعظم کې ده یا په مطلب لاهور کې ده ناری له کراچی ورته راوایي نو ورته دی الله بنده په اول سبق کې ته په خپل مشرک شو له کراچی چې ناری ورته راوایي مشرک شو ولې خو الله ته په دې لاره ورکړې ولا بیا به ته چې نور لوري ورک شي وایي مدد مې نه ځینې غوښتو د محبت له وجه مې ورنارې کړلو نو زه ورته یم که مدد نه ځینې غواړې صحیح ده مه یې غواړه د محبت له وجه خو یا رسول الله وایه د محبت له وجه خو یا رسول الله وایه د مینې له وجه خو یا رسول الله وایه که نور مدد نه ځینې غواړې مه یې ځینې غواړه لکه څرنګه چې له کراچي چې ادې ته نارې راوایي رسول الله هم کله کله آواز ورکوي نو عزیزانو مسلمانانو ورونو حضرت خالد بن ولید د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ده عظیم صحابي عظیم عاشق رسول میدان لګېدلی له کفارو سره جهاد جګړه چالو ده جنگ چالو ده صحابه کرام یې یو داسې وخت راغو چې حضرت خالد بن ولید له خپلې سواري چې له خپلې اسپې چې کته راغو په مځکه باندې تشریف راوړ چې کله په مځکه باندې د مبارک تشریف راوړ له سره چې خولۍ ولوېدله کفار رالو تورې په لاسو کې د خالد بن ولید باندې له پاسه ولاړ دي حضرت خالد بن ولید چې کله کفار ولیدل د دوی په لاسو کې تورې ولیدلې په جواب کې صحابه کرامو ته دا نه دي ویلي ای صحابه کرامو ما ته هم توره راکړئ چې مقابله وکړم ما ته هم اسلحه راوړئ مقابله وکړم نه یې توره طلب کړې ده نه یې اسلحه طلب کړې ده نه یې بل د جنګ سامان طلب کړی ده بلکې حضرت خالد بن ولید په خپل مبارک زبان باندې یو آواز کوي ای صحابه کرامو کفار په ما باندې له پاسه ولاړ دي خولۍ مې له سره ولوېدله خولۍ را پیدا کړئ زر تر زره خولۍ ما ته حواله کړئ محبت سره وایي سبحان الله نو عزیزانو مسلمانانو ورونو حضرت خالد بن ولید سید عالم جناب محمد رسول الله صحابی عظیم عاشق رسول بار بار صحابه کرامو ته آوازونه کوي اے صحابه کرامو توره نه غواړم تلوار نه غواړم نیزې نه غواړم بل شی نه غواړم له سره مې دغه ټوپۍ ولوېده له سره مې خولۍ ولوېده خولۍ راته حواله کوي صحابه کرام حیران دي کفارو تورې له پاسه نیولې دي خالد بن ولید خپله خولۍ غواړي خالد بن ولید خپله ټوپۍ غواړي چې کله صحابه کرامو هغه خولۍ ټوپۍ ورته حواله کړه خالد بن ولید را ولاړ شو توره یې په لاس کې ور واخیسته د کفارو مقابله یې شروع کړه د دوی سرونه یې قلم کړو سرونه یې قلم کړو داسې سرونه قلم کړو چې میدان یې د کفارو ځینې صفا کړو او میدان یې وګټو میدان حضرت خالد بن ولید وګټوي صحابه کرام ورته حیران دي د رسول الله د غلامانو لشکر ورته حیران ده ورته رالو عرض یې ورته وکړو ای د موږ سپاه سالار ای حضرت خالد بن ولید موږ خو ډېر حیران شولو چې کفارو تورې له پاسه نیولې دي مرګ دې په سترګو باندې لیدوی تا توره نه ده طلب کړې تا نیزې نه دي طلب کړې د اصلي سامان دې نه ده طلب کړی تا بار بار خولۍ طلب کوله څه چل ده خولۍ باندې کېږي خولۍ کېږي کې درته ټوپۍ کېږي دا خولۍ یا ټوپۍ دغه دې طلب کوله څه چل و څه وجه وله خالد بن ولید ورته ولې د الله بندګانو ما چې دا بار بار خپله خولۍ طلب کوله او زه را ولاړ شوم د دوی مقابله مې شروع کړه او دا میدان مې وګټوي طاقت او کمال له ما سره نه ده کمال او طاقت خو ټول په دې خولۍ کې ده محبت سره وایي سبحان الله انشاءالله د تاسو ذوق هم پوره کېږي سبحان الله محبت سره وایي زی اردو په دې باندې نه کوم ڈاکٹر صاحب ایسی په اردو کې کا علماء کرام کثیر تعداد کی تشریف فرما دی میں اس لیے اردو کی طرف نہیں آ رہا جی کہ کثیر تعداد میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پنجابی بھائی تشریف فرما ہے اور مجھے اس زبان سے یقین جانے پیار بھی اس لیے ہے کہ یہ زبان حضرت سلطان العارفین کی زبان ہے یہ پنجابی زبان بابا فرید کی زبان ہے میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم تو اکثر اگر آج میلاد نہیں ہے تو اگلے ہفتے میلاد ہے اگر اس مسجد میں میلاد نہیں ہے تو اگلی گلی میں میلاد ہے ساڑھا میلاد سال بعد آنا ہے ٹھیک ہے جی تو میں انشاءاللہ پنجابی وال بھی آنا ہے ذرا تسی آگ چھڑو سبحان اللہ
मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत खालिद बिन वलीद अपनी सवारी से नीचे जमीन पे तशरीफ लेके आए। कुफार तलवारें लेकर हजरत खालिद बिन वलीद के ऊपर खड़े हैं। हजरत खालिद बिन वलीद देख रहे हैं कि कुफार तलवारें लेकर मेरे ऊपर खड़े हैं। सर मुबारक से टोपी जमीन पे गिरी। बार बार सिहाबा से फरमाते हैं कि सिहाबा मेरी टोपी जल्दी तलाश करके मेरे हवाले करो। सिहाबा हैरान हैं, देखने वाले हैरान हैं कि खालिद बिन वलीद अपनी मौत को देख रहे हैं। कुफार लश्कर कुफार का तलवारें लेकर ऊपर खड़ा है। खालिद बिन वलीद अपनी टोपी क्यों तलब कर रहे हैं? जब टोपी हवाले की गई तो हजरत खालिद बिन वलीद तवज्जो मोड़ माता गोरी वजह बंदगान लटूबी जिताश तरह दिमो बंदे सड़ी दरा लोलाड़ इस खबर है नूर बुम राजी जिबुम सोक बाउदासत जी सोक बच्चे तजी ताश सुभान अल्लाह बुजुर्ग होए। यकीन वो मने मुफ्ती साहब और शेर जमान साहब दे खबरी गवाह दे सीधे दुई इलाके तवर समदूरी पेजो पनियाली ते डीरी गटी गटी मजमे सिर्फ दे लपार रागली से नबी गुल रहमान निन नबी गुल रहमान चा मतलब को मोबाइल के वेदले चा दगा से तस्वीर लेदले या इनुम अरवेदले से नबी गुल दुई खोल से मतलब केदे से दे बची रखरू नशनी मतलब 10 बड़ा आशिकान खलक सिर्फ दिची लवजा जिक्र मुस्तफा लवजा द नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिमिनी मोहब्बत लवजा रोजो खुद दिता से कोर सड़ाई मोहब्बत से वही सुभान अल्लाह। नो अजीजान और मुसलमानान उनो हजरत खालिद बिन वलीद से कले तशरीफ राव और खोली बेर तब सर कड़ा मैदान है वो गटुई शहाब उस्ताद से नुक्ता दर को तवज्जो से बेर विदा खबर हजरत खालिद बिन वलीद को हुजूर किरालू सहाबा किराम रालू दी लश्कर हगद रसूलुल्लाह गुलामान व शिकान तरालू ती और तवल ए खालिद बिन वलीद लखबल असफ जिकतकुम जकबान राले तशरीफ दिराओ काफिरान दी निकल से तुरी प्लासो की किताबन दी लपास वलाड़ दी ता तुर न तलब करे ता बल दी उसले सामान न तलब करे असलहा दी न तलब करे बार बार बल खोली तलब कवल से चल दूर तोले मां से खोली तलब कवल और दा मैदान में वगटुई ताकत लमा सरनो ताकत और कमाल कुटूल पे दे खोली की सुभान अल्लाह अब सरे होए सु कमाल हुई पे दे खोली की सु ताकत पे दे खोली की हजरत खालिद बिन वलीद जवाब वार वार अजीजानो मुसलमानानो हजरत खालिद बिन वलीद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह आशिक सहाबी जवाब की उड़ते आई ऐ सहाबा किरामो मासिदा मैदान वगाटू मासिदा मैदान की फतह हासिल करला कुफारो तमी शिकस्त वरकू ताकत और कुव्वत और कमाल लमा सरनदा कमाल और ताकत खुटूल फदी खोली किदा सु ताकत और सु कमाल दा जवाब की उड़ते आई वावरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिदे तंदी मुबारक यविश्तम बदे खोली की गंडलेगा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी नारे गौसिया। नो हजरत खालिद बिन वलीद और तुले माशिदा मैदान वगटुई मां बदे खोली की दी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पेशानी मुबारक दी तंदी मुबारक ये वेश्त गंडलैला ये जो वेश्त पे बरकत पंजी दी कुफारो न सरो न कलम को मौदा मैदानो न जिने गटम सुभान अल्लाह वो पता से बांध सवाल को पे ईमान रहता हो यही सहाबी दी रसूलुल्लाह सहाबी वाबी न द सहाबी द सफास पे न खबर रा बंदी कोई हजरत खालिद बिन वलीद दा अकीदर आकड़ा से सख्त और परेशानी पे रासी रोज़ से मदद गाड़म दे रसूलुल्लाह लविश्तान जी मदद गाड़म ज़िक्र दे जान लपारा मुश्किल कुशा सोफ बोलम बदे सख्त की बदे परेशानी की नो दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पेशानी मुबारक का वेश्ते जान लपारा मुश्किल कुशा बोलम नो सहाबी खुद रसूलुल्लाह लविश्तान मदद गोश्ते दे मौत